الله الرحمن الرحیم. مختصر القدوری دریم پڑھو سبق نمبر 17. مصنف رحمت الله علیه بیگا والا باب کی کتاب الدعوه کی دی مدعی مدعی دی امین ولا ډیر مسائل بیان کو مختا مزید مسائل ته ګوره. وان هلك المبيع كمبيع هلاك شي ثم اختلف في الثمن انا بعد ثمن کی اختلاف شي لم يتحالف عند ابي حنيفه وابي يوسف رحمهم الله تعالى شیخین په نسبت دغه دوړه سړیان قسم نخوري والقول قول المشتري في الثمن او د کم قیمت خبره چې مشتری کوي سره د قسم دی ول خبر معتبر وي. وقال محمد رحمه الله امام محمد سے فرمائی يتحالفان دوړه به قسم خوري ويفسخ البيع على قيمه الهالك د کوم بيع د پس کړل شي لکه شی هلاک شي په مقدار کې اختلاف وي نو مشتری به قسم مخري او کوم خبره کوي ما به قبول کړی شي. وین هلك احد العبدين كغلامان مشتری سره خستی یو پکې هلاک شو ثم اختلف في الثمن اغه نبدي په ثمن کې اختلاف شو لم يتحالفا عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے مذهب کې د دواړه به قسم نخري بلکې مشتری خبره سره د قسم معتبر وي الا ايرضى البائع يترك حصه الهالك حق بای رضی چې هلاک شي غلام حساب پر دمه نو ټیک تا. وقال ابو يوسف رحمه الله امام یوسف سے وی چې تحالفان دواړه به قسم مخري وينفسخ البيع في الحي وقيمه الهالك د ژوندۍ غلام کې به بیع ختم شي او کوم هلاک شي دی هغه به قیمت ورکي او قول محمد رحمه الله امام محمد سیبم دا خبره ده. واذا اختلف الزوجان في المهر که په مہر کې دی خزې ته خوند اختلاف راشي خزې استمته 50000 لګول او مہر خوند ته چې نه 30000 فدع الزوج انه تزوجها ب1000 خوند او که چې 1000 روپۍ کې می کړو د سره مہر وقاله تزوجتني ب2000 2000 کې در سره کړو فايهما قام البين چې چا بینه قائمه کړه نو قبلت بینتهما غول غوي به قبل ولې شي. وان اقام البينه فالبينه بينه المرأه كبينه قائمه کړه خزي ولا متبري زکه چې زیادت ثابتي وان لم يكن لهم بينك ببينه سروينه تحالف عند ابي حنيفه رحمه الله امام سے مذهب کې دواړه قسم مخري ولم يفسخ النکاح نکاح په پس نه کړی شي خدا خبره ده چې ولکیو حکم مهر المثل مهر المثل په سلاب وشي فان كان مثل ما اعترف به الزوج کدا مهر مثل امر وی چې څومره نه خوند ویلی وی اعتراف کړو او اقل یاتنا کم جوړیدو قضا بمقال الزوج نو خوند کوم خبره کړی ده ظاهر مغه د پر شاهد شو مغاب ور کړی شو ان کان مثل مدعته المرء اکثر کبه عمره مہر لک خزی 50000 نویلو یا زیات تنه جوړیدو 60 پرې ما چې کله موږ مہر مثل چیک کړو نه قضا بمدعته المرأه کما خزه چې کما داوا کړی د مغمره مہر بیا ور کړل شي. وان کان مہر المثل اکثر مما اعترف به الزوج کبه مہر مثل درمیاناو اخوان سوره نه یی لکه دیر زره اعتراف کوي وو څومره 40000 وقل مما ادعته المرأه او خزه د 50 نو یغنه کم شو کنه منځ شو قضا لها بمهر المثل مهر مثل په سلاب ولا وکي. واذا اختلفا في الاجاره قبل استيفاء المعقود عليه کله اجاری کی اختلاف رالو موقود علی چې کما دا اغنه پیدای نه حاصله کړي منافی ندی حاصل کړي تحالفا وترادا قسم دوړو خریبه بداغه اجاره ختمه کی. وین اختلافا بعد الاستیفاء کبه اختلاف پیدا شو ویل دی کور کې اوسېګه یو کال اور میشت د لزر خلم پیدا حاصل کړي د لم يتحالفا اوس به قسم نه خوري زکه تخالف دي د پر خوري چې پس خو شیدل ته منافیه سي حاصل شي دي فسخ کولی څه پیدا نه لري او نه کیږي. وکان القول قول المستاجر قسم به دغه سړي چې په دغه کور اجرت باندې خستي او کرایي باندې سره دی قسمه
وإن اختلف بعد استیفای بعض المعقود علیه که بیا نیمې معقود علیه حاصله کړي و نیمې پایدې ویلي یو کال اوسېدلې 15 میاشتې وو تحالفا قسم به دواړه وخوري او فسل عقد فيما بقیا د بقیا چې کم ورځې دي کانا میاشتې دي کې به د عقد فسخ شي. وکان القول فی الماضي قول المستأجر مع یمینه او په تیر وخت کې کمی ورځې دي میاشتې دي هغه کې د مستاجر ولا خبره به قبول کړي شي خو سره د قسمه. و اذا اختلف المولى والمكاتب کمولات مکاتب اختلاف شو په مال الكتابه مال کتابت کې وای چې ماته د لزر نه ویل چې نه 15 نه میلیو لم يتحالف عند ابي حنيفه رحمه الله امام سیپنس قسم دوړ نشي خستله وقال سیبانی چې يتحالفان دوړ به قسم مخري او تفسخ الكتابه کتابت فسخ کړل شي. و اذا اختلف الزوجان چې کله د خزي خوند اختلاف شي فی متاع البیت د کور په سامان کې څنګه کور سامان کې اختلاف شو چې دای ماده هغه چې نه د خیماده نه ظاهره د چې دی کې وکتل شي کوم سامان دی سړیانو یې خو سړی شو کم سامان دی خزي به دی خزي کبه د سي سامانو سي خزي دی خوند او سړیانو خزي دواړه استعمالي نه دا خبره توزدل تګي خای. و اذا اختلف الزوجان کدا خزي او خوند اختلاف شو په متاع البيت کور سامان کې چې د یماده ولی چې نه د یماده فما يصلح للرجال کم شي د سړیانو لکه پګړې شو نور د شیان شو سړی استعمالي ظاهر د شي خزه په شیان څه کوي فهو للرجل د سړی شو ظاهر ولا شاهد شو. وما يصلح للنساء کم شي د خزوی لکه ورونه مرونه نه ونه صفازيب شیان نه ونه سیا ان زنانا کپړې دي سمانونه دي په هو للمرأه د خز شو. وما يصلح لهما کله شي چې خز نه دوړې سم لکه کاټ شولو المریان شولې نور د سمانونه شو د خرڅوګ استعمال په هو للرجل د به دي سړی شو مومن لګي دا چې دا شیان دي خوون په لاس کې دي او هغه په قوام د خز بني نه ظاهره د چې دا د دې شان مالک دي. فإن مات احدهما کيوب کی وفات شو وخت له ورثه مال اخر به اختلاف شو ورسائر لشدای مونږه شی او زمونږه زنانه ولا شی دی په مستخ للرجال والنساء کوم شی د سی چې هغه د خزو نر دوړ د پر صلاحیت لري په هو للباقي منهم چې کم پاتې د ژوندې د بس دماغ شولو کنه ځکه چې میت خاصه په کلاس نه لري. وقال ابو يوسف رحمه الله امام يوسف سے فرمای يدفع الى المرأه ما يجهز بها به مثلها کوم شن لکه سړی په جاهز کې ورکی خزي ته نه غشن خو دي خزي شول زکه چې د شته شنو من خزي ته ورکول شي ول باقي له زوج بقای شن سو جاهز کې نه ورکی دي خوند شو. مخته مسله خای و اذا باع الرجل جاريه سړی د وینځي خرڅه ک فجات بولدن بچي او شو فدعه البايع باير بن دا کدا بچي مان جوړيږي ماده فإن جاد بي لقل من 6 اشهر من يوم باعها کم ورځي خرڅ کړي و دی غنه شپږ میاشتې نه ټیم کم د چې اومي غنلې مثلا په هو ابن البائع و امه ام ولد له دا بچي د دی بای شو د وینځه ام ولدا شو ويفسخ البيع ويرد الثمن بيع ختم شي ثمن بو بشي. وإن ادعاه المشتري مع دعوة البائع وبعدها کبه مشتریم په دوا کړیو چې نه د ماده په دعوت البائع اولا د بای دوا اولاده. وان جاد بالاكثر من 6 اشهر وليقل من سنتين کبه د سیوا چې شپږ میاشتې نه خو زیات ټیم په وخت خو د 2 کالونو کم ټیم لم تقبل دعوت البائع فيه دي کې د بای دوا نشي قبول ولې ځکه چې کې دې شي د علوق د مشتری نشي الا يصدق المشتري حق مشتری په خپل باندې تصدیق کوي نه ظاهره د شي تصادق واجب ادا بای ته ګرځي. وین مات الولد کبچې مړ شو په داول بای بایر باندې دا وکړه وکړه جد بل کل من 6 اشهر شپږ میاشتې نه مخکې شی ولې مضبوطی نسب الولد ولا الاستلات في الام نه بچی نسب ثبتی کې نو ام ولدا جوړیږي. وین ماتت الام فدعه البای کبه مور مړه وینځه بای په دا وکړه جد بل کل من 6 اشهر شپږ میاشتې نه کم د بچی شی یثبت النسب منه في الولد د بچی کې خو نسب د بایس ثابت شو واخذ البای ويرد الثمن كله په قول ابي حنيفه رحمه الله بچی درواله او د سمند ولو پس کې مشتری ته
وقال سیبان فرمیش یرد حصة الولد ولا يرد حصة الام بچی حصہ دی واپس کی مور حصہ ما واپس کی ومن ادعى نسب احد التوأمين يثبت نسبهما منه کبه دوا بچی پوزي شي د جوړ و بچی یو دا وای وکړه د ما بچی د بل نسنې دوړه سوي شو د سخه نشي کیدلې چې په وی خټه کې دوا بچی او د بدل خون نه